د قرآن شریف په 15 نمبر سفاره کې ولیتلطف چې کم د قرآن شریف سنټر کم د قرآن شریف مین زیادیږي دغه ټکی چې کم دی ولیتلطف دی دې مطلب دا چې نرمی سے بات کرنا نرمی سره نورو انسانانو سره خبرې کول ګوره کله چې موسی علیه السلام الله پاک فرعون ته لیږلو نو فرعون ته دعوت ورکولو دپاره موسی علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو چې ته لاړ شه فرعون له دعوت ورکه نو چې کله موسی علیه السلام تلو نو الله پاک ورله ووایي چې ته هغه سره نرمۍ سره خبره وکړه کیدای شي فرعون ومني او د ستا را دعوت قبول کړي او بل طرف ته مونږ وګوره ګوره زمونږ خوله چې کومه ده زمونږ چې کوم زبان دی دومره سخت زبان استعمالو دومره سخت الفاظ استعمالو هغه فرعون وګوره یو طرف ته چې هغه دومره د دنیا متکبر شخص د دنیا ټولو نه غرور کولو والا شخص چې د خدای دعوې هم کړې وه او بیا هم الله پاک موسی علیه السلام لوي چې خیر دی ورشه خو نرمۍ سره ورسره خبره وکړه نرمۍ سره کیدای شي هغه ومني او الله پاک په قرآن شریف کې په 15 نمبر سفاره کې چې کوم د قرآن شریف سنټر دی ولیتلطف مطلب هم عمده دی چې نرمۍ سره خبره وکړي نرمي مطلب نرم لهجه استعمال کوي او مونږه نرم لهجه استعمالو خپله سوچ وکړئ چې آیا موږ نرم لهجه استعمالو که نه